سداسي د خپل خیالاتو اظهار وکړي. محترم محمد خان نصیبزی څو نارې وکړه. خان شهید خان شهید خان شهید خان شهید مرتضی مرابر محمود خان محمود خان محمود خان محمود خان زنده باد زنده باد ستر سالار ستر شهید خان شهید خان شهید ولکام خپل پارټي پښتونخوا ملي عوامي پارټي مرتضی مرابر محمود خان محمود خان محمود خان محمود خان زنده باد زنده باد راځه راځه زما پر ښکلي پښتونخوا مینه د پښتانه پر ساده ژوند او پر خندا مینه دا ستا راتګ موږ ته دا نوي ژوند احساس راکوي در سره ځو پر سختو لارو پر وفا مینه چیرې ملګرو چیرې مشر نه معلومیږي د دې دفتر مشر نه معلومیږي دفتر بیا سران راخلو چیرې شاد شي ولا بیا ولا چیرې سرانه لکه دا وای چورې ورمانه ټول راځي کومه ده Noi voglio non guida il giorno, ma non si va a capire dove lo c'è. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا تيجونا وسخر القامة دي يقولوها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوصا وطن بديري غيرتي وغريالي خاوري يوتا پښتانه د بدوري پښتونخوا ډېر پخواني کلي پشلار د دې ملک دوی په څنډه کې راغونډ شوو د پښتانه قام د ډېرو درنو ټبرونو درنو سپین ږیرو مشرانو کشرانو د پارټۍ کارکونانو د نورو پارټۍ غړو خامخا به څوک که راغلي عزیزانو ډېر خوشحاله یو ډېر تشکر ډېره مننه چې تاسې خپل کارونه پرې ایښي دغه مې کړي دلته راغلي یاست عزیزانو زه هر ځای دا خبره کوم هغه جلسه کې کوم چې موږ په دې ناپوهي نه یو اخته چې بس موږ اکرېپل یو چې بس موږ وایي الف توالف موږ وایي بیت توابې یا داسې نه ده موږ هم د پښتانه پر دې خاوره باندې یو ځای یو کلی لرو یو ځای یو مسجد لرو یو ځای یو دغه لرو د دې قام دغسې غړي لکه تاسې یاست د دې قام پر ستونزو د دې قام پر مشکلاتو د دې قام پر پیښو یو فکر لرو یو سوچ لرو تاسې سره شریکوو هر پښتون چې د دې وطن اوسېدونکی دی د دې وطن په غم غمجن ځان بولي د دې وطن په مشکلاتو کې فکر باندې هغه ته موږ دا واک ورکوو دا اختیار ورکوو چې عزیزه زموږ خبره د زړه په غوږو واوره که نیمګړې ده تې راپرکه که کمزوري پکښې ده تا که دا شریکه دوه خبرې پښتانه ډېر ورته ځیري ډېر ورته بیداره چې یار دا خبره خدای مکه دا چې کوي دا د خدای د قرآن کریم د اسلام سره په چکر کې خو به نه وي دویمه خبره دا ده چې د پښتو د دود دستور د پښتانه د خویونو خلاف خبره خو به نه وي عزیزانو موږ ستاسې وروڼه یو هر سړی عالم دین تبلیغی د بلې پارټۍ سړی پوه سړی مشر سړی خان سړی ملک سړی که زموږ په خبره کې و دوی ته داسې خبره ښکاره کېږي چې خدای مکه دا د خدای د لارې خلاف ده دا د دین خلاف د خدای مکه دا د قرآن خلاف ده پته یې د خدای پسې پته یې د قرآن پسې موږ ته راوښیاست موږ ته وروڼه یو
موږ ترې راوښه یاست او موږ وعده ده درسره چې ته موږ به قانع کوي په ګډ ژوند بیا ولا کوو وایي په ګډ ژوند او که چیرې یو خبره خدای مکه موږ به نه په پوهېږو د پښتو د پښتونوالي خلاف درته ښکاره کېږي یا داسې یو چل ول در ښکاره کېږي چې موږ پښتانه ګمارو د یو چا سره یې جنګ وو بیا په هغه کې خپلې ګټې کوو عزیزانو پر دا دواړو خبرو موږ ته لور راکړئ موږ ته پلان راکړئ دا موږ نه کوو لیکن پښتانه وایي د کام ناتار په کام راګرځي د کام بده ورځ په کام بدېږي دلته به ډېر دی خلک ناست دي چې کور به یې خدای خبر چیرې وو د دې چې څه به ظلمې له لرې وو پښتانه د دې خاورې خلک داسې یو پېښې وشوې دا روانې دي چې موږ بلکل زموږ کام یې لکه هغه دوړه چې دغه په مخه واخلي واړه واړه دغه موږ یې ځلوت پړکولو وطن یې را ښکوټ ټوټر کړي په وینو یې راولمباوئ دا اوسنی جنګیاله وو موږ عزیزانو دا خبره کوو چې پښتون هم انسان دی پښتون هم د آدم علیه السلام په بچیانو کې دی پښتون هم خپل یو کور لري داسې یو مځکه لري یو ټاټوبی لري چې هغه دته د پلار د نیکه څخه پاته شوی دی د ده پلار نیکه پر مړه دي بل یې پر وژلی دی ځان یې پر چکور چکور کړی دی د دې مځکې پر نعمتو باندې د دنیا په هر قانون کې لومړی حق د پښتانه دی موږ د چا دا خوله دې موږ ته خدای نه راکوي چې موږ به د چا ته دا وایو چې زه اصل یم ته کم اصل یم یا دا چې زه خدای مکه زورور یم ته کمزور یې زه ستا مځکه نسم بیا کاکا د هر قام مځکه د هر قام وطن د ګډ جهان ده خدای دې جنت کې هغو ته مبارک لیکن چې زموږ ده په تاریخ ثابته زموږ ده پر دې باندې موږ تاریخ دا وایي د تاریخ پوهان دا وایي چې عیسی علیه السلام لا نه و زېږېدلی دغه خاوره چې خلک یې د افغانستان خاوره بولي یا د افغانانو خاوره بولي پر دې باندې پښتون افغان په یوه نه یوه رنګ کې پروت دی بیا دی پر یو چارسو پروت دی نو هر لیونی چې به د هندوستان آبادو مځکو ته راتلی جهازونه مازونه نه وو چې په جهازو کې راغلي وای نو پر دغه دونو به راوتل بیا به زموږ په وطن کې تېرېدل بیا به تلل د هندوستان ورشو به یې خوړې د هندوستان پښتې و شادۍ به یې مزې کړې هر وخت زموږ په وطن باندې خلک راغلي دي زموږ په درو راوتلي دي پښتانه زما او ستا نیکهګانو زیر کړي دي وژلي دي حلال کړي دي دوی هم ته خپله وسه پورې یو کاڼی لرګی یو توره توپک پر استعمال کړي دي بیا یې خپل وطن ژغورلی دی نن عزیزانو موږ ګوره سیاست افغان افغانان افغان دغه کله څه شي وایي سیاست د امکاناتو لوبه ده ته څونه توان لري کم کار کولی شي او دغسې زه دا هغه راخم پر هغه رېږدم هغه راغورځم دا کوم دا هسې بدلي دي خپل توان ته به ګورې د توان مطابق خپل جایز ګام به اخلي خپل جایز ځای ته به ځان رسوي په دې کې تر ټولو اهمه خبره دا ده چې خپله خبره به په داسې الفاظو ږدې په داسې طریقه به یې ږدې چې ستا مدعي هم دا نه ووایي چې دا سړی غلط وایي خبره به په جذباتو نه کوي موږ پښتانه یو موږ پښتانه انسانان یو موږ د انسانانو په ډله کې شامل یو موږ پر خدای باور دی موږ قرآن مجید منو موږ مسلمانان یو زموږ د پوهې مطابق یا موږ ته چې د خدای کتابونو خبره کړې ده چې د آدم علیه السلام تخلیق رب العالمین وکړي بیا یې دی دنیا ته ولېږي رخوابت یې سو یا د غلطي وکړه فلانه یې وکړه موږ ټول انسانان د آدم علیه السلام او د حوا او نا بچي یو په دې به هر سړی ځان پوه کوي
که تور سړی دی که سپین سړی دی که عیسائی دی که یهودي دی که سیک دی که مسلمان دی که هندو دی که خدای مني نعوذ بالله کې نه مني دوی زموږ سره په پلار په مور شریک دی موږ انسانان یو د بل وروڼه یو خو د خدای پاک بیا خپل کارونه دي چې د آدم علیه السلام او حوا نه بچیان یوه ژبه نه وایي د یوه دین نه دي پلویان دین و فکر و سوچ سره جلا دی اوس دنیا سره رالنډه شوې ده په سوو نه په زرو مذهبونه دي نو اوس پر دې باندې به د سړي سره چاقوګان نه راخو چې خامخا به داسې لمونځ کوي لکه زه چې کوم داسې به لاس نسي دا ماجد ته به ورځي الله پاک په قرآن کریم کې وایي تاسې د هغه ټولو ځایو قدر کوئ چیرې چې زما نوم اخیست کېږي دلته به عالمان ناستې پوښتنه دې وکړي بل ځای په آیت کرسي کې الله پاک وایي په دین کې زور نشته لا اکراه فی الدین په دین کې زور نشته البته موږ انسانان یو ګزاره به سره کوو د مذهب په معنا هم د ژبو په معنا هم د دغه په معنا هم خو د نن زمانې پوهان خلک د یو قام تعریف داسې کوي چې د انسانانو یو ټولی چې پر یو خاص مځکه پروت دي هغه مځکه د ده د پلار او د نیکه په دعوه د ده مځکه یي د هغه د ده سره په افغانستان خلک وایي کوالا ورسره یي پر هغه باندې دی یو خاص ژبه وایي د ده یو خاص دې ته کلتور وایي نو موټه د کالي دي پټو دی زیره د بریتونه دي دې ته خلک کلچر وایي په انګریزي کې کلتور دی د ده یو شریک کلتوري مځکه یي جغرافیه یي تاریخ یي و دې ته د نن زمانې علم کام وایي موږ پښتانه یو کام یو موږ ته پیش د خوږدي دي موږ ته پیش څه شي دي موږ ته پیش دا دي یوه خبره ډېره نه ده کول پکار ډېره داسې خوش خلک ځان سره کوي خلک به کوي موږ یو کام یو په دوه ملکې کې پراته یو په دغونه کافي ده نامون یې ولې تر اباسینه دا زموږ د کام جغرافیا وه بیا تاریخ څه وسو موږ څه غلطۍ وکړي بیا موږ څه شو وکړل دا ملک تقسیم سو موږ یو کام یو په دوه ملکې کې پراته یو یو ملک افغانستان دی یو ملک پاکستان دی موږ دلته هم پراته یو هلته هم پراته یو دا موږ په خپله خوښه نه ده کړې دا موږ په خپله سلا نه ده کړې خو د تاریخ جبر دی داسې سوي دي اوس موږ د داغي کلان دي په دې ملک کې پراته یو نو زموږ یو قسم موږ دا ویلی سو چې موږ یو کام یو په دوه ملکه کې پراته یو د وطن په معنا وطن پلار د نیکه وطن مې شریک دی لیکن ملکونه مې جلا دي اوس مو په کام هم نه ځلولو نارې دوی داسې نه وایي یو لار او بار افغان افغانستان زموږ د پلار د نیکه ټاټوبی اوسېدلی دی زموږ پلار او نیکه پر دې مړه دي هغه سړی له سره مسلمان مو خو دي هغه سړی له سره پښتون نه دی افغان نه دی چې په افغانستان یې خوا نه بدي تر دا هم د موږ وایو لیکن د افغانستان سیاست د افغانستان دغه کې د دوی خپله لیکه شي ده د دوی ملک جلا دی قانون او زندګي جلا ده زموږ دا جلا ده دواړه به کوشش کوو د خپلو ولسونو د خیر لپاره د ولسونو د ګټې لپاره دا به موږ وایو چې عزیزه افغانان زموږ عزیزان دي د دې لیکې واخوا د دوی ملک دی د دې خوا به څوک هلته تنګول نه کړي زیاتور به نه کړي موږ نور توان نه لرو دا توان لرو چې غږ وکړو چې خبردار دا سړی بدماشي کوي هلته ګوته وهي مرداباد تورې جنډۍ پسې راواخلي نارې پر ووهي لانا لیکن دلته به بیداري داسې کوو دلته موږ یو ملک یو موږ په دې ملک کې تر هر چا ساده کلیوال خلک هم ناست دي په دې ملک کې د پښتانه مسایل څه شي دي اوله مسله یې دا ده چې د ده مځکه په
زړه پورې داسې پرته مځکه لکه دا زما لاس دا مځکه تر پنجابي تر مځکه هم ډېره ده چې یوازې دا مځکه د سندي تر مځکه هم ډېره ده چې یوازې ورسره وګورئ دا مځکه د بلوڅ تر مځکه هم ډېره ده دا مځکه د سندي تر مځکه هم ډېره ده د نعمتونو په لحاظ چې راواخلې د پښتانه په وطن کې چې د دنیا کوم نه الله پاک نعمتونه ایښي دي که اوبه دي که د مځکې نعمتونه دي که تیل دي که فلانا ده که فلانا ده دا هم تر پنجابي ډېر دي د وطن په معنا هم تر سندي ډېر دي هم تر بلوچ ډېر دي هم تر هر چا ډېر دي دریابونه د دریابو مرکز د پښتانه د پښتونخوا وطن د دریابو مرکز دی اوس چې اوبه هم ستا د هر چا ډېر دي دریابونه هم ستا د هر د اوبو ډېر دي موسمونه هم ډېر ښایسته دي ولس هم غړیالی ولس دی پر یوه ایکړ باندې سره وژني بیا سوال دا دی بیا موږ پر وږو سپوږو ولې وخته یو دا سوال موږ کام نه راوړی دی دا سوال موږ کام نه راوړی دی چې وکامه مځکه دې د پنجابي ډېره ده مځکه دې د سندي ډېره ده مځکه دې د بلوچ ډېره ده مځکه دې د بل چا که څوک د هغه ډېره ده اوبه چې د هغه ډېرې دي نعمتونه یې د هغه ډېر دي خواریکش په دغه خواریکش یې لکه بلادونې کار کوي لیکن ته ډوډۍ نه پرته پېښ کړې ولې دا سوال دی دا موږ راوړی دی موږ د دې وږو سپوږو د دې داسې نه منو لکه زموږ ښځې خوارانې چې مسافر ورکې څوک دوبۍ له تللي څوک شیر تللي دوی غریبان یې وایي یا خدای پاکه دا زموږ د کام دی بیا څنګه قسمت دی قسمت د عربي ژبې لفظ دی قسمت په عربي کې یو برخه ته وایي الله پاک چې وطنونه ویشلي دي تر ټولو غني وطن یې پښتانه ته ورکړی دی د اوبو ډک وطن د کویلو ډک وطن د سرو زرو ډک وطن د پټرولو ډک وطن لیکن دی پر وږی دی دا قسمت د رب له طرفه نه دی رب العالمین داسې پاکستان ستا په وطن کې غوړولی دی دریابونه دي پلانا د نعمتونه دي اوس به خروج کړو نشي راچولی چې خوله وازه کړو ګلاب سلیمان خېله خوله وازه کړو دره لګوله فلانی ترکه خوله وازه کړو دره لګوله فلانی څک ځای دورانه دا خدای نه کړي دي یو د موسی علیه السلام دپاره یې وکړل چې دوی په تکلیف ومن وسلوا زموږ من وسلوا دغه ملک دی دا وطن دی دا علاقه ده د دې من وسلوا د ګټلو دپاره موږ ستی و ملګري ته محتاج یو د موږ سره ملګري سئ د موږ سره ملګري سئ ټوپک نه رااخلو ډنډې نه رااخلو شکر دی ملایان سته پروفیسران سته وکیلان سته که څوک عالم باس کوي زه دا مسله ږدم دلته به ډېر علما یي په سوو مجلسونو به یي زه د ټولو علماو ته نن دا سوال کړم چې مولوي صاحب نن ماښام چې ته لمونځ وکړې جومات وکړې پر قبله مخ ودرېږې زه له تا پوښتنه کوم مولوي صاحب زما د وطن په نعمتونو باندې د خدای د قانون په رڼا کې د پښتو د قانون په رڼا کې د انسانیت د قانون په رڼا کې زما د وطن پر نعمتونو لومړی حق زما د بچي دی که د بل د بچي خندا راوکړه هر نه چې تبلیغ کې یې زنده‌باد په جماعت اسلامي کې یې زنده‌باد په جمعیت علما اسلام کې یې زنده‌باد په بله پارټي کې که څومره مخالف یې زه له تا پوښتنه کوم د قرآن شریف له ووایه زما د وطن پر نعمتونو زما د وطن پر خزانو باندې د قرآن په قانون د دنیا په قانون د پاکستان په قانون لومړی زما د بچي حق دی که د بل که زما د بچي حق دی بیا مولوي صاحب مهرباني وکړه که کومک نشي کولی دواړه سره وکړه خالي په د لوډسپیکر کې ووایه چې ورور دا پارټي ټیک وایي ستا دا یوه دعا به زموږ کام ته لار راوښیي موږ به یو لاره واخلو کله پر مخ به ولاړ شو نو زموږ د دې دویم سوال دا دی بلوڅ پر نه پورې پروت دی صوبه یې ده ګورنر یې دی وزیر اعلی یې دی خپله کیسه یې سندی پر نه پورې پروت دی کراچي یې دی ام کیو ایم یې دی دوی دی وزیر اعلی یې دی ګورنر یې دی اسمبلی یې پنجابی ګورنر یې دی وزیر اعلی یې دی وزیر اعظم یې دی په دې ملک کې هلته لا نه افغانستان خو جلا لیکه ده په دې ملک کې پر نه پورې وطن پروت
زه یوه اسمبلۍ نه لرم. پنجابه یوه اسمبلۍ لري، خپل وزیر اعلی لري، خپل ګورنر لري. سندۍ خپل یوه اسمبلۍ لري، خپل ګورنر لري، خپل وزیر اعلی لري، خپل زندګي لري. بلوچ دغه رنګه بیا زموږ رئیس ته دا وایم، فضل الرحمن صاحب پکښې بیا زه به دغه ته دا وایم چې دا موږ حق لرو چې نه لرو. پنجابی د وزیر اعلی حق لري، د ګورنر حق لري، سندۍ د وزیر اعلی حق لري، د ګورنر حق لري، بلوچ د ګورنر حق لري، د وزیر اعلی حق لري. زه یې ولې نه لرم چې دی یې لري، بلوچ یې لري، سندۍ یې لري، زه یې هم لرم. قسمونه نه اخلم، د خدای لار دا ده، انشاءالله خامخا به یې راکوي، خامخا به یې راکوي. موږ هم نه اخلو چې شملور پښتانه په یوه اسمبلۍ کې سره کښېنو. زه پښتون یم، زه چې اسمبلۍ له ولاړ شم، یو ترک، یو سلیمان خېل، یو اندړ، یو درانی، یو غلجی، یو ترین، یو د دې ځای اوسېدونکی چې اسمبلۍ له ولاړ شي، دی د پښتانه اسمبلۍ ته نشي تللی، دی به د بلوچ سره کښېني. وزیر مسعود له سره اسمبلۍ لري نه، پېښور والا ځان له خپل اسمبلۍ د اوس یې نوم ورکړي خیبر پښتونخوا. موږ دا نشو سره کښېنستی. یو دویمه مسله زموږ دا ده چې موږ وطن تقسیم دی، موږ په یوه نظام کې نه یو، په یوه سرشته کې نه یو. موږ باید په یوه سرشته کې شو چې بل کام صوبه لري، زه بې لرم. دا موږ نه لرو. د دې دپاره به جدوجهد غواړي، جرګې به غواړي، مجلسونه به غواړي، جلسې به غواړي. بله خبره انسانان خو راجزان موږ به ډېر پام کوو. جهان دا اوس دا مجلس هغه سړی سړی هغه د سر سړی او پټکي والا دا پټکي والا دا ګر چې اوس دلته کیمره یې دا امریکې والا هم ویني، دا اسرائیل والا یې هم ویني، هندوستان یې هم ویني، چین یې هم ویني، روس یې هم ویني. هغه وایي چې دا بلایي څه وایي چې ژباړي. موږ به خپله خبره دا ږدو چې هر څوک یې واوري، سړی هر څوک چې دا خلک غلطه خبره نه کوي. دا وایي زه هره شی غواړم چې زما بل تربور یې لري، پنجابی یې لري، سندی یې لري، بلوچ یې لري، زه یې غواړم ما ته ډېر راکړي. بیا دی هلته مجلس کې ورته ښه خلک د هم خبره کوي. د انسانانو څه به کرکه موږ نه کوو. پښتانه دا اوس موږ څو کاله کېږي پښتانه خلکو دغه کړي دي. انسانانو څه کال دي راټولوي، چا ته لاس نه ورکړي، چا سره روغبړ نه کړي. عزیزانو موږ په عمده خلک اوسېدلي یو، موږ پښتانه در یادوو. ډېره بېادبي ما چې د مردار خواره په خوله کې مې هر ډبند چې زه هم لاس به چښم. زما کور والا یم چې لاسپۍ د تکلیفه خلاص شي، د هډې د خولې نه وکړ. دا غوږور کله کله بولې بندې شي، د لوړو ډېر پر وړو دغه چې ناجوړې مړې تر هغه به ځای که شو چې د زمړي بولې خلاص شي. لیکن دلته ځینې انسانان شته هغه سره روغبړ نه کوي. د دې خدای خفه کېږي. لاس سړی په سپین تېر کړي، لاس سړی په خرم تېروي. دا که زما او ستا په وطن کې خدمت کوي انسان دی. ځینې خلک د دې سره روغبړ نه کوي. دا بد کار دی. ملایانو څه پوښتنه تاسې وکړئ. ابراهیم علیه السلام له یو سړی راغی. ابراهیم علیه السلام هم ښاغلی سړی و. ډېر خلک دا وایي چې که څه و د دې علاقې ده داسې سمه رویه نه ورسره وکړه، لکه د انسان رویه چې ده داسې رویه یې نه ورسره وکړه. دا سړی داسې خوابدی ووتی. الله پاک ورته چې خیر خو دی، ولې دا انسان ته یعنې سم روغبړ دې ولې نه ورسره وکړي، د چای څټ ولې نه ورته وکړي، دا وخت په لحاظ یا د ډوډۍ د ده ورته وویل یا د سم د خندا دغه نه وکړي. دا څه شي وکړه. ځینې خلک دا وایي چې ځینې علما چې که څه دا وینا ورته اوس به د الله پاک دفعه چې توبه مې د پیغمبري د ساعته زه یې ساتم، زه یې وینم چې دی څه بلا دی، زه یې ساتم، زه رزق ورکوم، زه ګزاره ورسره کوم. دا بیخي ناشوده نه ده کړې. دی به دې واخیست په سمیدان یې کوچا زمړې خبره وه. هغه چې راوګرځي دې ور چیچ دی ول راس ته څنګه داسې خبره لرم چندانې دغه نه راسره وکړي، سړی دې نه وبلل. ده ورته ما ته زما خدای وویل چې دی یم انسان دې زه خبر وکړم. ده وویل چې ستا خدای دا لار درښیي، زه ستا په دین درګډ یم. چې ستا خدای تا ته دا لار درښیي، به زه ستا په دین درګډ یم، ته زما پیغمبر یې، ته زما لیډر یې. نو عزیزانو
انسانان بیخي ډېر دي په دې هسې به سپور یهودي به درسره ناست دي هندو به درسره ناست دي سیک به درسره ناست دي یو بله بلا به خوشمړې بلا به څښي د دوی شلوبې به څښي نو څه کوې چاړه به راکړې چاقو به راکړې مانځه وخت به دی به خپل دغه نو موږ به دا کوو ګر جهان ته به دا وایي چې عزیزانو موږ د هر انسان سره ورورولي کوو وروري به څنګه سره کوو زما ژبه تاسو جلا ده زما استاد دین سره جلا دی زما استاد ناسته ولاړه جلا ده ګزاره به څنګه سره کوو ګزاره به دی سره کوو عزیزه ته یهودي یې ستا هغه عبادتګاه ده دا به زه په کاڼو نه ولم دا زما د کشراغ د خاورو ماجت په کاڼو مه ولم چې د لمانځه وخت راغی ته دلته ځه زه به خپل ماجت ته ځم که نه کاوه شا هغه یې نه کوي لیکن په ډبرو به نه ځلولو ته به زما د عبادتګاه عزت کوې زه به ستا د عبادتګاه عزت کوم ته به زما په پچکي ملنډې نه وایې زما په پټونو ملنډې نه وایې زما په ژېړه زما په بریتونو ملنډې نه وایې زه به ستا په پټلونو هر څه به راشي ستا غوندې زه به په هغه ملنډې نه وم ګزاره به سره بازار نه راځو کاروبار به سره کوو چې لاړو ته به خپله کوې زه به خپله کوم موږ به خپله خبره ان انسان خو شل رښتې دي موږ انسانان یو انسانانو سره به انساني رویه کوو بیا موږ مسلمانان یو نور مذهبونه دي د هغو سره به ګزاره کوو دوی به د موږ سره ګزاره کوي بیا دلته په وطن کې د موږ سره خلک ظلم کوي د هغو دپاره به خپل صفونه تیاروو پلانه به کوو د هغې دپاره پښتونخوا ملیارم پارټۍ موږ جوړه کړې موږ ملګرو تاسو ته پاس کړو د موږ سره ملګري سي د موږ سره ملګري سي د موږ سره کومکیان سي چې د خپل کام دا بده قسمت راویښ کړو دا وخت کم از کم دی په لکونو پښتانه په مسافرۍ په ډوډۍ پسې ورک برس دوبۍ کې دي سوات تاسې لیدلی دی سوات لرګي پیدا کېږي چې یو پوچې په 3 زره 4 زره لیکن سواتیان ګډ په دا کویلو کې مړه شول زموږ په کوچ په کویلو دغه ځای ناسته د کویلې کاش دیر والا دا ګني په شوګر میلانو په دا دغه کوي مسخیل خشت جوړي خپل وطن پاک نازولي ښځې ځوانانې ښځې میندې د کوچانو په انتظار موږ لکه مسافر مرغان اختر له سره راځي په 2 کاله کې په 3 کاله کې لکه مسافر مرغان د بچیانو په خوله کې سدالې واچو بیا الوزو ځو موږ دوبۍ له ولې ځو موږ دوبۍ له په دې ځو چې د دوبۍ کې چې الله پاک کوم نعمت پیدا کړی دی د هغه نعمت خاوند د دوبۍ اوسېدونکی دی زه په ایمان درته وایم زه په ثابتولی یسم چې در دوبۍ در پټرول زما او ستا نعمتونه یو په لسه ډېر دي زما او ستا د وطن نعمتونه در سعودي عرب یو په لسه ډېر دي خو زما او ستا د وطن پر نعمتونو تور ماران ناست دي په دوکه یې زما او ستا وطن نیولی دا پښتونخوا ملیارم پړۍ مقصد دی دا تور ماران د دې خزانو څخه ولالول غواړي که د خدای پورې ولاړېږي راځي د خدای اوږده نوسته که په کیلو کال ولاړېږي د خدای جان مدرسې دي په زراو نه په لکاو مدرسې دي علماو ته به ووایي چې وروره په دې بغل کې قرآن شریف ونیسه په دې بغل کې شایسته د حدیثو کتابه ورشه د خپل مسله پاکستان په جرګه کې شعر د چې عزیزه باید مرسل کو زما نعمتونه راپرېږدي که په وکیلانو کېږي په وکیلانو به وکړو که په جرګه کېږي په جرګه به یې وکړو سره خو ډېر جرګمان خلک دي ډېر زورور خلک دي تاوان چیرې دی عزیزه زما خوښه دا زما خبره ده تاوان چیرې ده زموږ خبره ولې چپه ده زموږ خبره په دې چپه ده عزیزه چې ما او تا د کور په خبره کې د کمزري یو د بله ډوکې شو پر یوه ایکړ مځکه یو ایکړ پر یوه ایکړ مځکه ما او تا اویا کاله بدي سره کوو پر یوه چې نه اوس کوم په افغانستان کې په دې پښتانه وطن کې ډېر د چیني چې د اندړو د ترکو پر دا وایي د سیماخیلو د فلاني به دا وایي بارکو د فلاني په سره دا وایي شتنې په شیوه کې په درزنو مړي وي پر کړي پر دا خبره موږ مړي سره کړي بابا تېرې دي تا پسې وټکړه پر دې موږ سره وژلي پر چرګه موږ جنګ سره کړی د چرګه دا د چرګې پښه ته اماده کړه پر دې د کشتیانو جنګ بیا چاپوګان بیا چړې بیا چې ته د کور په بدې اخته شوې ته د بېمان سیالي نه شې کولی ته
ځوان سړی چې په دې اخته شي چې مخ راګرځې ته بوډا یې ته د بل په غوجل کې پروت یې دوی د بل په غوجل کې پروت یې پر اتیا کالو روغ اوسي زموږ خبره پر سر ولاړه ده په کور کې د کوڅې پر اوبو پر چرګه پر غوا ښکر دې رامات کړي د غوا دانه هلکه د غوایې په اور پسې د ښکره سره چرګې په اور پسې ما ستا بچي زما بچي ستا د چرګې پښه ماته کړې وروره دوې چرګې به درکړم دوې چرګې به درکړم ما سره به دېمه په د مازدیګر تر مخه یې خلاصوو ما خپل غاړې خلاصې کړي ما خپل لمونځ کړی د مازدیګر تر لمانځه د مخه یې خلاصوو او ټایم یې داسې کښېښود چې مازدیګر لمونځ رانږدې عزیزانو د کور خبره کې موږ لیوني دی سره اخته یو د بیمار خبره کې سره مات موږ د هغو نسو دغه کېدای چې دا ترخه ورځ موږ بیبانته کړو دا جزا ورځ بیبانته کړو دا د خوږه ورځ د کور خواته کړو زموږ خبره به خلک راخلاصوي ډېره په خوشحالي به راخلاصوي دغه د پښتونخوا ملیانو پارټۍ مقاصد دي دې دپاره موږ ځو اوس نو کم ملګري چې دا اوس حل پاخي موږ یې مشران کړي دي موږ دغه کړي دي موږ انسانان یو اوس په رښتیا نه یو په انسانانو کې کمزوري شته په انسانانو کې غلطۍ شته دی سړی باید په خپله هم د مخ کتار رانیسي را یا یې موږ هم نه راوړو چې په دې کې خدای مکه فلانۍ کمزوري ولې سړی کله هم د هغه چا خبره اروي چې دی به پوه شي ورور دا امین دی دا رښتیا ګوی دی دا بد اخلاقه نه دی دا بد کرداره نه دی دا فلانی نه دا فلانی نه د پښتونخوا ملیانو پارټۍ عزیزانو دا ډېر خلک خانشید دوی چې دا پارټۍ جوړه کړله ګرد ملګري یې دوی نه وو ګرد ملګري دغه نه وو لکه دا اوس په کوڅه کې راچلې شوي موږ اوس په زرګونو لکونو خلک دي دا خلک چاته ووایي اوس که موږ د پښتانه دا کاروان تر منزله نه ورسوه په دې کې به نه د خدای پاک ناراضي چې د ده نه ده خوښه نه به دغه په دې کې به خاص د پښتونخوا ملیانو پارټۍ د مشرانو قصور وي که دوی دا ولس منظم نه کړي د خپل کار روان دا ټولې خلک راغلي چې راغلي دا ستا پارټۍ ده دا سره پیل غواړي لکه د شپې دانې دا سره پیل غواړي اوس پښتونخوا ملیانو پارټۍ انشاءالله دې هلته رسېدلې ده فرض کړه دې ته اوس دا کړی دی انتخابات مې کړي دي پلانی سکرټري دی پلانی معاون دی په دې کشلاق کې به 10 کسه داسې وو چې سکرټري جوړېدلی 10 کسه زه به هم جوړېدی شو دې پرې چا دعا وکړه دا خبره په کار ده چې موږ سره وزغمو پښتونخوا ملیانو پارټۍ اوس هر ځای د هر کار لپاره 12 خلک سره لري چې دا د یو ضلعې رهبري وکړي دا د یو تحصیل رهبري وکړي فرض کړه زما زه اهلوم ماته یې نه کړه دې سړي ته یې ورکړه نو د ښه ملګري تقاضا دا ده چې زه باید د ده د شا کلک ودرېږم کلک یو سړی به راځي دا سره خو نشي راتلی پر دې نه بیا خلک لګیا دي دلته روح لالا یو خبره وکړه ده روح لالا پخوانی کارکون اوسېدل اوس په نیلران کې دی چې وروره موږ به یو د بل تر شا درېږو دا به په اخلاص روح لالا زه تا ته وایم لیاقت اکا تا ته وایم جرتواله تا ته وایم ډاکټره تا ته وایم دا ملګري چې داسې که ته یې په خوله یې وکوئ هلته پوسې د چا په غوږو کې ګایېږي دا غلطه دا پوسې به نه دا اوس خبره چې کومه تا روح لالا وکړئ زیارتوال کوي خبره به د زړه د خولې یې وایي دا چې زه یې وکړم ماسې دغه سم محمد جلا کوم چې درځه مړه دا کې چیني پلانی سړی سکرټري مړه دا خو موږ باندې زوی سره بات وکړه دا خو موږ پلاني سره بات وکړه بیا بل راځي دا موږ ظلم کوو یاره دا موږ ظلم کوو سړی به کېږي د یو نرس به یو سکرټري یا د تحصیل 10 کسه ذمهوار خلک سید خان هم دی زه هم یم هغه پلانی ملګری یم دی پلانی یم دی په ملګرو کې فیصله وکړي چې پلانی دي دې ته به بیا دغه نه جوړو دې څه به کش نه جوړو دې موږ برباد کړي نو یو بله خبر ما مخکې هم کړې ده پښتونخوا ملیانو پارټۍ کارکنانو موږ به کوشش کوو انسان کمزوری
د پښتونخوا ملي پارټي کارکونان پکار ده چې په کلي کې ښکاره وي چې ورور هر څه چې دي دا خلک رښتیابي خلک دا خلک درواغ نه وایي دا خلک تربورګلوي نه کوي دا خلک پلانۍ غلطي ټیک ده خو که د شا دا خیال دی چې دی به ماښام پلانۍ کار کوي بیا به سهار وي ډېر لمونځ کړي ما ورو بریتونه مې دغه کړي پراخ به ځي و سړی ته د خدای دی نظام دی دا د کوشلا ګډ خلک په دې خبر دي چې پلانۍ بدکاري څوک کوي پلانۍ بدکاري څوک کوي پلانۍ بدکاري څوک ښه طلا په خبره دا د قدرت نظام دی الله پاک غلطي پټوي دا چې ته پل لګیا سهار ماښام او خیال دې دا دی چې زه په توره تیاره کې کورونه ماتوم په ما خلک نه دي زه ورکپا غلا کوم په ما خلک نه دي خبر زه پلانۍ نشه کوم په ما خلک نه دي خبر دا غلطه دا به نه کوو توبه به کاږو د پارټي ملګري په کار دا ده د وسه پورې په کار دا ده په هر کلي کې د پښتونخوا ملي پارټي کارکون هم سپین ږیری ووایي هم تور ږیری ووایي چې یاره نور هر څه چې دي پښتونخوا والا ښه خلک دي پښتونخوا والا به څه شي زه دا وایم هغه سړی د پښتونخوا ملي او پارټي نه راځي ځان دې نه ستړی کوي نه دې دې پارټي نه راځي چې دی ښکاره د ظالم او د مظلوم په جنګ کې د مظلوم ملګري نیسي دی نه د ظالمانو ټکان کوي په څه ټکان نه کوو لیکن که چا وپوښتلو دا به صفا ویل چې وروره دا خولې په دا ملامت دا ظلم کوي رسېږي که موږ دا خوی نه لرو بیا چې وخت ضایع کول دي تعلیمونه مو کړي دي شپاړس جوماتونه لاړ شي وروره پولیس کې ولاړ شي کسټم کې ولاړ شي اوس لاړ شي پیسې روایي د پول څرخداري کې ولاړ شي فلاني کې ولاړ شي روان بیا حساب ورکړي هلته ډېره درنه حساب یو ته به ډېر پام کوئ که د کار خدمت که د کار خدمت به دا وي چې ورنه موږ به د خپله وسه کوشش کوو بد به نه کوو بدماشي به نه کوو پلاره به نه کوو ما په وار دا وایي زه په ځینې خبرو نه ګایېږم یوه خبره بله دا هم ښه خوی نه دی بخښنه غواړم دا هم ښه خوی نه دی چې سړی د یو چا په یو کمزوري خبر سي بیا لکه بېکاره دغه یو بل ته یې دا غلطه که یو چا په بدکاري ته خبر سي د یو چا په بدخوري دا پر دې خندل دا او دغه ته اچول دا هم ښه صحیح کار دی ورکې کار څه چې د زندګۍ په مخ په دې وخت مه ضایع کولی هر سړی په خبر دی تا یې د ګډ جهان د دنیا په ټولو بدو په دې شیانو خبر دی پښتو وطن دی ځینې خبرې زه نه کوم دا شاوخوا روانې وي ما د پښتانه سره وعده کړې وایي چې زما پلار په چا ملامت پلار فمینست ده ورونه لرم زامن لرم ورونه لرم ملګري لرم چې زما ملګری زما ورور زما پلانی په چا ګرمه وکړي هره ګرمه چې درواغ زه ولک ووایم لا اله الا الله محمد رسول الله درواغ ولک ووایم دا به درته ووایم چې عجیبه فلاني سړي غلطي یې وکړه خدای مه کوي 5 کسه یې مړه کړه دا 5 کسه راژوندي کولی یې نه شم نور ننوات یې درځم خواست درته کوم پلانه درته کوم وروره چې پښتانه یو پورې پر ما یې کښېږده تو تاسې ولیدلي دا زه هر چا ته وایم لیکن خلک لګیا دي هېچا زه جواب نه وایم هېچا دا پښتو وطن دی پښتو وطنه پښتانه وایي وایي د تورې ټپ جوړېږي د ژبې ټپ نه جوړېږي د خولې پور مه کوه هر څوک شي د خولې پور مه کوه مجلس وکړه څه چې کوي دا که ته کوې کوه یې ځینه دا نه دی چې اوس موږ مجبور یو درانه بارونه په شا دي د پښتانه لښکر دی که زه هم پښتون یم ته هم پښتون یې ما تا سره عزیزان یو د یو کلي ته د یو کلي د یوه کلي د یوه یمني د یوه وطن چې ما په تایید سره یې کړي ته ولاړ یې لکه کمر دغه غرژی دي خو زه اخر مجبور یم درته وایم چې سړي خو به اوس سړي ته پر یو شي ویل ناکه بل څه نشته بس پښتونخوا ته لګیا واوسه مونږ ګزاره کوه یو ستنې که ده ستنې سپم که ده لار موږ ته راکوه کنې موږ بد خلک یو دا چې ته په پښو کې پروت یې ما دې خدای ووایي دا موږ ته خواستۍ کوي دا موږ ته خواستۍ کوي
لشکر دا ما خلک دي کې زه اکثر مسخرې کوم چې فاده به دلته په پیسو ولا لکه دا موږ پیسې لري کار نیم لري بل نیم لري زه اکثر دا مسخره کوم کارونه له ملګري راځي زه هم چې کوم سړی 15 لکه روپۍ لري هغه کارونه نه راځي چې 15 لکه روپۍ نه لري هغه راځي 15 لکه روپۍ پیدا کړي هغه عزیزان پیدا کړي او تو خو یا چې متخیل دې زما تربوري یا چې دغه چې مسکین دي دا متخیل د خلکو زکات نه چې مسکین دي نه پیسې ورکړي چې پیسې پیدا کړي زه تو خو سره دغه یم ګوجان یو باندې یو زه تو خو سره دراني او قانې تو درې مسلم درې کله پیسې نه درلودې خدای ما سره دی چې راځي هیڅ څوک سره نه کوي هیڅ څوک سره نه کوي دا موږ په هغه ځکه یو لا اکثر دا خبره کوم د زموږ چمن خلک دي یوازې سبزي خلک سبزي په دې ډول شي ما سره جنګ کاوه او سره کاوه چې د قربانه دي یوازې سبزي خلک د خدای پور کړی زکات ورکړي په الله خان کې کوڅه کې پښین کې ولکه یا یتیم د بوجو پاتې شي یا باندې به پورنه پاتې تش زکات خیرات نه صدقه نه خاص بنیمه روپۍ رسولو دا چې خالي د چمنه سګزی ورکړي په ګرده پښین کې په ګرده کوټه کې په ګرده دغه کې یتیم دې دغه ولکه پاتې شي خولي باندې به پورنه ولکه پاتې زکات ورکړي چې جوړه دغه دی چمن والا یو ټکي استعمالي مردار ټکي دا والله لکه هغه نه دغه شي د شوالي د مور دی ورته دغه چې شو دا په تخواس کې ماته کته مسلمانې الله په خوای ته خواس کې خپل د پټوي په زکات په ځا خلاصي خیر هغه خدای خیر مش کام دي مش سره ورګري وګړ لګیا وې سره د کوبه سره راټولوبه تر ټول بده خبره ده د ځانو هغه د مشبيداري وایي چې خلک هم ناس دي نن جهان په جهان کې انصاف نشته دنیا پښتانه په خواله وای موږ په کویږو پښتانه په خواله وای ول دنیا وای زه د زورور یم تاوان دی تاوان نه دی ګټه ده خوشالي وغواړي هنر وغواړي موږ وطن د ډیرو زورورو په چوک پروت له زمانو ډېر منځونه کوي دا غیر منځونه کوي هغه راځي اوسې څو کوم د خپل منځونه وکړي واس وقت منځونه وکړي منځونه وکړي دا د کی چې څو دولت لري ورته خبره ده نن دنیا د خلکو په دغه پسې بس منځونه لمن تبغى غير فوانا جاي شو قبل تريد من ذوك بسم الله فاصل ولا شغله